ودل د هغې خپل یو وزني زه ډېره تفصیلي خبره نه کومه. دلته ذکر وشولو د بدامنۍ په حوالې سره یقینا چې بدامني د قبایلي اضلاع په خصوصي توګه د ټولې پښتونخوا په عمومي توګه یو بنیادي مسله ده د تېر 15 کالو نه، او دې دپاره چې کومه دی وخت په وخت باندې احتجاجونه، جرګې، جلسونه، اجلاسونه دغه یو تسلسل روان دی. چونکې د سټیټ مختلفې پالیسۍ دي، د هغې په تفصیل کې نه ځم چې ولې د بدامنۍ خاتمه تر نن ورځې پورې ونه شوله یا نه کېږي. راځم دغه موضوع ته. د افغانستان سره د باجوړ 3 بنیادي تجارتي غټې لارې دي چې یو لیټۍ پاس دی، یو غاښي پاس دی، یو نوا پاس دی. او د دې په اړه باندې موږ په صوبایي اسمبلۍ کې یو قرارداد چې کوم دی وړاندې کړلو، چونکې دا مسله د پراوینشل او د فیډرل ګورنمنټ شریکه ده چې څومره د نورو ملکونو سره زمونږ پولې شریکې دي، د دغه واسطه نیغ په نیغه د وفاقي او د صوبایي حکومت دا شریک منډیټ دي. نو موږ په صوبایي اسمبلۍ کې قرارداد وړاندې کړلو، متفقه طور باندې کوم دی قرارداد منظور شلو. کوشش هم دا دی څنګه چې ذکر وشولو تېره ورځ APC کې چې کومه دی ټولې پارټۍ راغوښتلې وې او دا مطالبه پکې هم شامل شوې وه چې د افغانستان سره تړلې تجارتي لارې پرانیستلی شي. د هغې یو وجه ده چې کله د افغانستان سره دا تجارتي لارې کولاو وې نو د پاکستان او د افغانستان د تجارت حجم 15 ارب ډالره ته رسېدلی و، او چې د کله نه دغه لارې وتړلې شولې هغه تجارتي حجم دې حد ته راورسېد چې اوس 80 کروړه ډالره چې کومه دی دا تجارت کېږي د افغانستان سره، او هغه په 2 لارو باندې چې یو د تورخم لاره چې کله کولاو یو کله بنده، یو د چمن لاره. د لارې پرانیستلو کې د ټول قام خیر دی. اوس که موږ په دې بنیاد باندې د لارې د پرانیستلو مطالبه پرېږدو چې دې سره به دلته بدامني سیوا شي او ریاست به بیا موږ ته سهار له وایي چې یاره تاسې دا لارې پرانیستلې په موږ باندې دا بدامني دې د وجې سیوا شوله، نو دا غلطه خبره ده. ځکه چې د تېرو 20 کالو نه تړلي نو کم امن یې دلته راوستلو. د تجارت لاره خو به ښکارئ، که هغه د لیټۍ کنډو دی، که د نواپاس کنډو دی، که د غاښي پاس کنډو دی، چې ته د یو ملک سره تجارت لاره پرانیزې نو د هغې دپاره به ته کسټم هاوس هم جوړې، د هغې دپاره به چې کوم دی ته ښه بلیک ټاپ روډ هم جوړې، هلته به ورته خلک مارکیټونه دوکانونه هم جوړئ، او چې څه شی ټریډ کېږي اوړي راوړي د هغې به باقاعده چې کوم دی یو میکانیزم یې لکه څنګه چې د نورو باډرو باندې دی د هغه میکانیزم د لاندې به چې کوم دی هغه ټریډ کېږي. نو دغه سره چې کوم دی بدامني دې خاورې ته راتلی نه شي. که چېرته بدامني دې سره خاورې ته راتلی نو زموږ دشمن چې کومه دی دا هندوستان دی، دا د پاکستان پالیسي ده، او د هغه سره زموږ 3 غټې تجارتي لارې کولاو دي چې یوه لاره پکې هغې د کرتارپور موس کولاو کړې ده د 13-12 کال نه. سیکان پیزي راځي خپل عبادتګاه ته، اول د پکې عبادتونه کوي بغیر ویزې راځي. او کومه چې د واګا باډر لاره ده د دشمن د ملک نه ته سبزي هم راوړې او دې نه نور شی نه هلته وړې، خرڅی را خرڅی تجارت رواني. خو چېرته دا بانه ونه کړلی شوله چې دې د لارې چې کومه دی پاکستان ته خطره ده او تجارت یې وتړئ. دا بېتوکه خبره ده. راځمه مختصر خبره بله کوم. دلته چې په دې وطن کې څه کېږي نو د عالمي سیاست نه چې کومه دی ته انکار نه شي کولی، او نه د عالمي قوتونو د مداخلت نه انکار کولی شي. چې هغه عالمي سیاست په حرکت کې راځي ستا په وطن باندې لازمي اثرات راځي. ځکه چې دا پښتونخوا او خاص کر قبایلي بیلټ دا موږ په دې ځای باندې پراته یو سنټرل ایشیا ګیټ وی ده، په دې ګیټ باندې پراته یو. نو د دغه وجې د دې خاورې اهمیت سیوا دی، سټریټیجیک اهمیت یې سیوا دی. دې وخت کې چې کوم دی تېر 2-3 کال نه دا کوشش شروع شوی دی چې چین او روس غواړي چې دی په خپل منځ کې تجارت وکړي، په خپل منځ کې چې کومه دی روزګار وکړي. نو د هغې دپاره به ستا د خاورې نه تېرېږي، د پښتونخوا نه به تېرېږي، د قبایلي اضلاع نه به تېرېږي، او د افغانستان نه به تېرېږي. نو بیا به تر منځه د هغو تجارت کېږي. دا یې لار ده. نو د هغو به دلته دا کوشش یې دلته امن او ثبات راولي، سټیبلیټي راولي، او داسې ښکاري هم و چې د هغو سره په عالمي نړۍ کې د نورو سامراجي قوتونو جګړه روانه ده د امریکا، نو هغه کله هم نه غواړي چې په دې خاوره کې امن راشي.
چې دلته انسټیبیلیټي دا دوه ریاستونه خپل منځ کې تجارت نشي کولی، چې دلته انسټیبیلیټي دا دوه ملکونه چې کوم دی سکیور نشي پاتې کېدلی. په دې کې زموږ د پاکستان څه رول دی، بیا په پاکستان کې د سیاسي پارټو څه رول دی، او بیا د حکومتونو څه کردار دی. په دې باندې به دا سیاسي کارکنان لږه ورکوئ چې د چا سره دا پالیسي او میکانیزم ورسره دی چې هغه پکې دا رول پلی کولی شي چې په خپل وطن کې امن او ثبات راولي. نو تجارت زمونږ د ملک د خزانې تقسیم د NFC واټ د 80% په آبادۍ دی، 9.9% چې کومه دی دا په انکم ټیکس باندې دی، چې کومه صوبه څونه زیاته ریونیو جنریټ کوي د هغې په حساب به ورته چې کوم دی هغو نه برخه میلاویږي. زمونږ دا صوبه چې کومه دی 7% ریونیو جنریټ کوي، 93% انحصار زمونږ په NFC واټ باندې دی، زمونږ په وفاق باندې چې وفاق موږ ته کوم بجټ راکوي په هغه باندې به دا صوبه چلیږي، او 7% ریونیو موږ په خپله جنریټ کوو. د پنجاب دا ریشو سیوا ده او د سندم سیوا ده. نو د پنجاب دا ریشو ولې سیوا ده چې پنجاب کې کارخانې دي او کارخانې ټیکس ورکوي. د سند سره چې کومه دی هلته بندرګاه ده، د هغه بندرګاه په ترو باندې چې کوم دی دنیا سره تجارت روان دی، نو هلته ټیکس ورکوي، ټیکس کلیکټ کېږي. نو چې ټیکس کلیکټ کېږي نو برخې هم سیوا رسېږي. څنګه چې دلته ذکر وشو چې زموږ بنیادي مسله امن دی، چې په دې خاوره کې امن وی دا 22 کاله دا لوبې نه وی چلېدلې. نو په دې خاوره کې چې کومه دی د ټول نه زیات افرادي قوت هم زموږ سره دی، لیبر هم زموږ سره دی، کارخانه هم موږ دلته لګولی شو. د کارخانې دپاره چې کوم میټیریل دی هغه هم زما ستا د غرونو کې دی. نو چې او بجلین د کارخانه چلېږي په بجلین د دې صوبې پیداوار دی. نو چې دلته کارخانې وې په خپله بجلی چې دی، لیبر زما د وطن دی، را میټیریل زما د وطن دی، د ټول نه زیات ټیکس به چې کومه دی موږ د دې صوبې نه چې کوم دی ورکولی. کله دا لارې کولاو وي نو 50 ډالره تجارت کېدلو، او چې د کلي نه لارې تړلې دي نو 80 کروړه ډالره ته رالې. نو دا د ریاست په ګټه تمامیږي، دا د قام په ګټه تمامیږي. او چې دلته تجارت شروع شي، یو زلمي ته روزګار ته ورکړي او هغه په روزګار شي، هغه کله هم ټوپک نه راخلي. راځم آخري خبره کوم، د سیاسي خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د علماء کرامو سره مورل اتارټي صرف خبره کول دي. سیاسي کارکون خبره کولی شي، سیاسي کارکون ټوپک نشي راخیستلی، او نه د سیاسي پارټو سره چې کوم دی لښکرې ورته چې به ټوپک یې راخلي او هغه به چې کوم دی د ریاست سره جنګېږي یا به د ټوپک په زور خپلې مطالبې منظوروي. نه، د هغه دپاره خپل فورمونه دي. نن دا جرګه موږ رابللې ده، دا زموږ سره فورم دی، اسمبلي زموږ سره فورم دی، سینټ زموږ سره فورم دی، دا پریس کلب زموږ سره فورم دی، جلسه جلوس زموږ سره فورم دی چې په هغه کې موږ خبره وکړو. اصل کار چې کومه دی خبره کول دي، خپله مدعا بیانول دي، او په دلیل سره بیانول دي، او په شدت سره بیانول دي، او ولسونه به بیدارول دي. نو الې بیا ریاست مجبوره کېږي چې هغه د ولس دغې مطالبې ته غوږ کېږي. نو سیاسي خلک به کوم دی خپل دغه سیاسي جدوجهد جاري ساتي. دلته ذکر وشولو، نو انشاءالله تعالی موږ به یو ځل بیا زموږ سره چې کوم د ایکس پارټا خصوصي په صوبایي اسمبلۍ کې ممبران را سره دي، د هغو سره موږ د خپل فکر او نظر شریک کړو چې هغوی موږ په دې باندې قانع کړو چې هغوی زموږ سره کښېني او موږ د CM صاحب سره دا خبره وکړو چې ستاسو نه پکې څومره رول ادا کېږي هغه پکې تاسې رول ادا کوئ، او د فیډرل ګورنمنټ چې کومه ذمهواري ده، فیډرل ګورنمنټ خبره به چې کومه دی په دې صوبه کې د فیډرل نماینده هغه ګورنري، نو ګورنر صاحب سره به چې کوم دی د جرګې په شکل باندې میلاویږو چې هغه ته موږ د خپله مدعا کېږدو چې هغې د فیډرل سره ډسکس کړي چې موږ ته د لارې پرانیزي او د دې قام په خیر او په ګټه تمامې شي. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ښاد او آباد اوسېږئ.